وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال عظیم فضل او کرم نوازے سرا نن بیا د مبارک میاشتې په مبارک ورځ باندې او په مبارک ساعت کې د رب العزال په حضور کې حاضری نصیب شوا. الله کریم د موږ استاسو د حاضری لیدل او ردل ویل په خپل لوی بارگاه کې قبول او مقبول فرمای. اور رب ذوالجلال خالق کائنات د موږ استاسو د دین زده کړه او په دین باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای. کلم چې ذی الحجہ مبارک میاشت راشي نو په هغې کې د یو لوی قربانۍ ذکر کیږي چې هغې ته د غټ اختر قرباني ویلی شي. خو د دغې لوی قربانۍ سره سره د یو بل قربانۍ ذکر هم علما خطبا په خپلو منبرونو باندې کوي چې هغې ته قرباني د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ویلی شي. په لسمه ذی الحجه باندې مسلمانانو طریقه دا ده چې هغه د څاروو قرباني ورکوي او په اتلسمه ذی الحجه باندې حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د خپلې وینې قرباني ورکړې وه. که چېرې د څاروو د قربانۍ ذکر کیږي او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د پاکې وینې د قربانۍ ذکر ونشي نو زه وایم چې دا به د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه سره د بېوفایۍ مترادف خبره وي. د دې د وجې نه نن په دې مبارک ورځ په دغې بختور وخت کې دغې هستې په حوالې سره دوه درې خبرې عرض کول غواړم چې کومې هستې د پاره په خوله کې د الفاظو انتخاب ګران دی. هغې هستې په حوالې سره د خپلو الفاظو لا د عزت او د احترام ترتیب ورکول د هغې په شان کې ګران دی. د هغې هستې په حوالې سره دوه درې خبرې د خپل عقیدت او د محبت د پیرزوینې په بنیاد باندې او دا اسلافو طریقه ده چې په داسې ورځو کې او په شپو کې چې کلم د لوی لوی هستیانو د شهادت ذکر وي د هغوی د پیدایش ذکر وي هغوی طریقه څه داسې ده چې دغې مبارکو خلکو په ذکر باندې اسلافو خپل ځانونه ښایسته کړي دي، عوامو په اورېدو سره خپل بدنونه ښایسته کړي دي. راځئ نن هم مونږه خپل ذهنونه خپل بدنونه خپل ایمانونه دغې هستۍ په ذکر باندې ښایسته کول غواړو چې کومې هستۍ ته رب ذوالجلال داسې ځانګړی مقام ورکړی چې داسې مقام ډېرو کمو انسانانو ته په عالم دنیا کې میلاو دی. غرض مدا چې کله اتلسمه ذی الحجه شوه نو په دې ورځ باندې خلیفه سوم خلیفه ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ
د دین د پاره جام شهادت نوش کړی و. اصل قربانیان خو ډېرو خلکو شکر دی اسلام د پاره ورکړي دي او الله کریم زمونږ له هم په دین باندې د قربانېدو توفیق زمونږ نصیب کی. خو لیکن عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څه ناشنا قربانیان ورکړي دي چې تاریخ ورته حیران دی چې داسې شخصیت هم شته چې داسې قربانیان ورکوي. حاضرینو کچرې د هغوی په قربانیانو، د هغوی په اوصافو، د هغوی په کمالاتو، په کراماتو باندې گفتگو شروع شي نو لویو علماء کرامو په سو جلد کې د هغوی مبارکو په شخصیت باندې کتابونه لیکلي دي او صحیح ستو چې مشهور د حدیثو کتابونه دي هغوی باقاعده د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په شان کې ابواب نقل کړي دي او د هغوی په شان باندې مختلف روایت راجمع کړي دي. خو من جمله د هغې نه چې مونږ زړه ته تازګي میلاو شي، مونږ ایمان ته خوشحالي میلاو شي، دوه درې خبرې دغې عظیم هستۍ په حوالې سره عرض کول غواړم او په آخر کې به انشاءالله العزیز د هغوی مبارک او د شهادت په حوالې سره مختصر دوه درې جملې عرض کول غواړم. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کتابونو په حوالې سره 4 نمبر مسلمان دی. 4 نمبر مسلمان حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دی او دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوستو. نبی پاک مبارک چې د اعلان نبوت نو کړي نو په هغې وخت کې ابو بکر صدیق عثمان غنی رضی الله تعالی عنہما دواړه دوستانو چونکه ټول نه اولنی مسلمان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک ایمان راوړو او قریبی دوستوایی دیتا چې څه ځان د پاره خوښی هغه به د دوست د پاره هم خوښی. د زړه پورې دوست هغه وي چې تا ته څه ښه لګي هغه به دوست هم ښایي، تا ته څه بد لګي هغه به دوست هم ښایي، ته په څه خوشحالېږي هغه خوشحالۍ اسباب به دوست هم ورکوي. کم څیز تا زړه ته ورپورې دی هغه څیز به دوست هم ورنصیب کوي. نو چې هر کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان قبول کو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ له دعوت ورکو چې عثمان زم ایماندار شوم، زم مؤمن شوم او ما دا خوښه ده چې په هغې نبي باندې تم ایمان راوړې چې کم نبي باندې ما ایمان راوړی، هغه کتاب باندې تم ایمان راوړې چې کم کتاب باندې ما ایمان راوړی، هغې رسول باندې تم ایمان راوړې چې کم رسول باندې ما ایمان راوړی. دعوت یې ورکړو بیا هغه یو ځان له تفصیل دی چې هغه دعوت څه کیفیت و چرته ایمان نصیب شو. خو مختصر دا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ 4 نمبر مسلمان د اسلامی په تاریخ کې هغوی مبارک ایمان راوړی دی. د ایمان راوړو نه بعد چونکې دی د یو معززې کورنۍ سره تعلق و چې بنو امیہ به ورته ویل او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په خاندان کې 5 نمبر نیکه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نیکه 5 نمبر عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نیکه دا دوی سره مشترک دی. گویا په 5 نمبر نیکه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره خاندان ملاویږي او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکا ترور دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نیاوا. گویا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خورینو کې کېدو د مبارک تدایو شرف او عظمتم ملاو دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره پاک خاندان یو ځای دی او دا د چې کم خلق د خاندان په بنیاد باندې ځان ته درانه ګوري عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته دا یو شرف ملاو، دا یو مقام ملاو چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خاندان او نبی پاک مبارک خاندان دا یو قسمو سلوک. نو غرض مدا چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په شان کې سړی خبرې شروع کې عقل او تر غوندې شي چې د مبارک
د کم کمال نه آغاز وکم کم کمال بیان کم او کشری مونږه د حیا خبره والو چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کشری د حیا دویمه نامه چرته څوک ورکول غواړي چې د حیا دویمه نامه څه ده چې حیا څه ته ویلی شي نو که حیا دویمه نامه چا څوک جوړول غواړي د حیا دویمه نامه عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دی ځکه چې د هغه مبارک حیا سبحان الله هغې مبارک و سخا د هغوی مبارک و سخاوت د هغوی مبارک و د الله په نامه باندې د مال او د جان قربانی زه عرض کول غواړم چې تاریخ حیران دی چې داسې هستیان هم په تاریخ کې د هغوی نومونه ذکر دي ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای اشد امتی حیاء عثمان بن عفان نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې زما په امت کې د ټول نه زیاته حیا چې په چا کې موجود د هغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دی او اسی حیا په حواله سره یو بل روایت طرف ته ستاسو ذهنونه بوتلل غواړم حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپله کمره کې تشریف فرماو دروازه وټکېده نبی پاک ورته آواز کوي څوک عرض کېږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ابو بکر یم نبی پاک مبارک عائشہ بی بی ته فرمایي دروازه کولاو که چې راشي چونکه ابو بکر صدیق سے والد سے وہ پلار ہو دروازه کولاو کا عثمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ را دننه شو سلګ وخت بعد نبی پاک صلی الله علیه وسلم د آیات ساتي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دروازه ټکولا نبی پاک صلی الله علیه وسلم پروتو په کټ باندې پروتو غیر داسې غیر محسوس انداز کې دوی مبارک تشریف فرماو سملاستل او نبی پاک صلی الله علیه وسلم لږ وخت بعد دوباره دروازه ټکیږي نبی پاک فرمایي څوک عرض کېږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق یم عمر فاروق صاحب ته اجازت میلاو شو را دننه شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه شان دی نارمل پروت دی تشریف فرما دی چې کله لږ وخت بعد تیریږي دریم ځل باندې دروازه ټکیږي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک عرض کېږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله نامه واورېده عثمان غنی صاحب आवाज یې واورېدو نبی پاک مبارک پکٹ کے ځان سنبھال کو کپڑے مبارک یې سنبھال کړي ځان برابر کړو او ځان چې کله نبی پاک مبارک برابر کړو کپڑے مپڑے مبارک یې سنبھال کړي هغې نه بعد نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې راځه چې کله را دننه شو هسې دا منظر به م د کتو چې په کمره کې امام الانبیا صلی الله علیه وسلم او خپل درې واړه خلیفاګان او دوه د ځمکې وزیران موجود دي او میټینګ روان دی د دغې میټینګ او د دغې منظر به م یو ځان لا کیف و یو ځان لا کیفیت پیو الله کریم د موږ مینه محبت نصیب فرمایي چې کله میټینګ روانو میټینګ ختم شو درې واړه صحابه کرام واپس کمرې نه بهر شول او لاړل چې کله لاړل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ډیره زیاته زیرکه وه ذهینه وه هر یو څیز باندې بې نظر و عرض کوي یا رسول الله سلم یو پوښتنه کومه نبی پاک ته فرمایي څه پوښتنه عرض کوي یا رسول الله سلم په دې فلسفه پوه نه شوم چې کله تاسو په کټ کې پراته وئ او ابوبکر صدیق رالو نو همغه شان دې پراته وئ اجازت هم ورکو رالل عمر فاروق صاحب هم لم اجازت ورکو رالل خو چې کله عثمان غنی صاحب دروازه وټکوله هغه وخته پورې تاسو اجازت ورنکو څو وخته پورې تاسو خپلې کپړې سنبال نه کې یا رسول الله صلی دې څه وجه کېدی شي چې عمر فاروق عثمان غنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پراتلو باندې تاسو کپړې سنبال نه کې همغه شان دې پراته وئ او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راتلو سره تاسو خپلې کپړې سنبال کړې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ارشاد فرمایي اے عائشہ مال عثمان غنی نه حیا راغله اسې چا په جولې کې چې حیا راکوزه شوې ده د چا د در نه چې عثمان غنی صاحب ته حیا میلاو شوې ده چې د کم هستې د دربار نه
د حیا درس چا زده کړی دی د هغې هستې مبارک شان دا دی چې عثمان غنی صاحب نه حیا کوي. نبی پاک ورته فرمایي اے عائشہ بی حیران شوا چې یا رسول الله وسلم آیا ابوبکر صدیق صاحب عمر فاروق صاحب نه حیا او بیا زیاته حیا د عثمان غنی صاحب نه دا ولې؟ نبی پاک ولا جواب ورکوي چې عائشہ زه به هغې هستې نه څنګه حیا نه کوم چې د کمې هستې نه د رب ذوالجلال پاک مخلوق فرشتې ترې نه هم حیا کوي، هغې هستې نه به زه څنګه حیا نه کومه؟ کمې هستې نه چې فرشتې حیا کوي هغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په یو مجلس کې تشریف فرماو، اصحابه کرام هم تشریف فرما دي، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هم تشریف فرما دی. په دغه دوران کې مخکې داسې خاص بټنې مټنې به نه وې، اصحابه کرامو لباس به ډېر زیات هغې زمانې مطابق ډېر ساده و. عثمان غنی صاحب نبی پاک صلی الله علیه وسلم ویني چې زما په صحابه کرامو په مجلس کې فرشتې هم ولاړې دي، خو اصحابه کرامو نه لیدې او نگاه رسول صلی الله علیه وسلم مبارک نه خو د الله په حکم څه پټ کېدی نه شو، فرشتې هم ولاړې، اصحابه کرام هم ناست دي. په دې دوران کې داسې حالت راغی چې عثمان غنی صاحب د سینې مبارکې نه دا کورته مبارکه لږه لرې شوه او سینه مبارکه یې ښکاره شوه. په څنګه چې سینه ښکاره شوه فرشتو دا مجلس پرېښودی او په ډډه باندې شوې. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي فرشتو ولې لاړئ؟ عرض کوي فرشتې عرض کوي یا رسول الله وسلم عثمان غنی صاحب سینه ښکاره شوه او موږ له د عثمان غنی صاحب نه حیا راځي. ما عرض وکړو چې کچرې د حیا دویم نمبر نامه شي او حیا تعبیر څوک کول غواړي چې حیا څه ته وایي، حیا تعریف څه دی، د حیا مقام او رتبه څه ده، نو د حیا دویم نمبر نامه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دی. غرض دا چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په حیا باندې کچرې انسان خبرې وکړي، ګڼ شمېر خبرو موقع انسان ته ملاویږي، خو کچرې بیا د سخا خبره راشي، د سخاوت خبره راشي، نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ لکه څنګه د حیا پیکر او مظهر دارنګې د جود او سخا پیکر او مظهر په هر ځای کې قربانیانې ورکړي. اسې د دې نه اندازه ولګوئ چې په لنډو الفاظو بیا رسکول غواړم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم بخاری حدیث مبارک دی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې جنت په دنیا کې مانا عثمان غنی سے 2 ځلې په پیسو باندې اغستی دی، یعنی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مالی دومره قربانیانې ورکړي دي چې عثمان غنی صاحب په دنیا کې په پیسو باندې مانا 2 ځل جنت اغستی دی. گویا د جنت مالک حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خریداری عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ او دومره قربانیانې په جیش عسره کې ورکړي دي او په جیش بیر معونه کې ورکړي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جیش عسره کې او بیر معونه کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 2 ځلې جنت په پیسو باندې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ اغستی دی. اسې چې کمې هستې په دنیا کې خریدار د جنت حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شي، نو هغه انسان عظمتونو ته د انسان لاسونه سلوټ نه کوي، د هغې هستې عظمتونو ته د انسان زړه سلوټ کوي چې داسې یو هستیم په دنیا کې تیره ده چې ما او تا په دنیا کې د جنت داخلېدو دعاګانې غواړو. عثمان غنی سے پیسو باندې په دنیا کې جنت 2 ځله اغستی دی. او دا کنایه دې خبرې نه چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک چې دا جنتی دی او کچرې غزوه تبوک تذکره واغستلی شي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکې غزوه تبوک یو ځان له تاریخ غواړي، خو ډېره لرې او ډېره مشکله غزوه او جهادو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک اصحابه کرامو ته ترغیب ورکولو چې قربانی ورکوي، الله په نامه باندې مال او دولت پیش کوي، ډېره لرې او ډېره سخته او ډېره د کافران لویو کافرانو سره مقابله ده. څوک به چانده ورکي، څوک به چانده ورکي. او حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ودرېدو او عرض کوي یا رسول الله وسلم 100 اوښان سره 100 اوښانو مال سره د اوښانو ما الله په نوم باندې ورکړو. 100 اوښان، اسې چې یو اوښه
په 3 لکه باندې او په 3.5 لکه روپۍ واغستلی شي نو ساو خان ځان له چې کومه پیسې قیمت لري 3.5 کروڑه روپۍ قیمت لري اسې داسې ځوان به څوک وي چې 3.5 کروڑه روپۍ په یو ځای باندې د الله په نوم باندې ورکړي که هر څوم اربپتی شي 3 کروڑه الله په نوم نشي ورکولی او بیا هغې اوښانو د پاسه چې کم مالو هغه هم د الله په نامه باندې بیا نبی پاک تقریر فرمایلو اے صحابو چنده ورکې اے صحابو قربانۍ وختئ او حضرت عثمان غنی رضی الله عنه بیا ودرېدو یا رسول الله سلام نور سلو خان هم سره د مالونو الله په نوم باندې ورکړل بیا نبی پاک تقریر فرمایلو او بیا په 3م ځل باندې عثمان غنی ودرېږي رضی الله تعالی عنه عرض کوي یا رسول الله سلام 300 خان سره د اسباب او د مال نه ما د الله په نامه باندې ورکړل گویا د اندازې مطابق په یو ټایم باندې 1500 کروڑ روپے عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په یو ځای باندې د الله په نوم باندې ورکړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو جمله و فرمایله چې کله عثمان غنی صاحب د اوښانو قربانی ورکوله عثمان غنی صاحب د مال قربانی ورکوله او اوښانو تعداد 300 ځل ته ورسېدو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو اے عثمان د دینه بعد چې ته کم قسم کار وکې الله تبارک تعالی په پاکي کار باندې ستا گرفت نه کوي ژوند کې چې کم قسمه کار دستا نه وشي خدای پاک به درنه نه خفه کېږي او نه به پاکي کار باندې ستا گرفت کېږي دا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د قربانیانو هغه قربانیانو چې د اوښانو قربانیانې دي هغه خو ډېرې وړې وې په 18 ذوالحجه باندې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د خپلو وینو قرباني ورکړې هغه پاکو وینو قرباني ورکړې ده نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل لور رقیہ رضی الله تعالی عنها عثمان غنی صاحب له په نکاح کې ورکړه بیا د جنگ بدر په موقع باندې رقیہ بیبی د نبی پاک مبارک لور عثمان غنی صاحب کورودانا ډېره بیماره شوه نو عثمان غنی صاحب ته نبی پاک وفرمایل جنگ بدر لته مزه ته ایثار شه مالور بیمار استا کورودانا بیماره ته ایثار شه د هغې خدمت وکړه وخت پوره و جنگ بدر په موقع باندې رقیہ بیبی وفات شوه چې کله وفات شوه نبی پاک مبارک د جنگ بدر نه راغی خوشحالي خو ډېره وه غزوه بدر کې اسلام ته ډېره مقام او علو مرتبه ورته میلاو شوه خو چې نبی پاک مبارک خپل کلي ته وطن ته راغی چې خپل لور نه خبر شو ډېر زیات خفه شو عثمان غنی صاحب هم په سترګو کې اوښکې تاویږي را تاویږي ناګهانه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نظر شو چې عثمان غنی صاحب ژاړي عثمان غنی صاحب رضی الله تعالی عنہ ته نبی پاک فرمای ما یبکیک اے عثمان غنی ولې ژاړې څه د ژړئ عرض کوي یا رسول الله سلم اسې ارزو و تمنا ته ګورئ عرض کوي یا رسول الله سلم ما یو شی ژړئ مخکې د ستا زوم وم او د ما بیبي او د ستاسو لور وفات شوه د ستاسو زوموالي نسبت ما نه ختم شو یا رسول الله سلم زه د ستاسو زوم وم تاسو مسخر وئ هغه نسبت زما نه لاړو چې ستاسو لور وفات شوه نبی پاک ورته فرمایي چې خفه کېږه ما د ما بله لور رقیہ بیبي دا د ستا په نکاح باندې شوه خو هغه جمله د اورېدو قابله ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هذا جبریل بامر الله تعالی ان ازوجک اختها اے عثمان غنی خفه کېږه ما دا جبریل ما ته مخامخ ولاړ دی خدای پاک را لېږلی دی چې رسول الله ته وفرمایا چې یا رسول الله سلم د ستا دا بله لور رقیہ بیبي نه بعد ام کلثوم چې ده د هغه په نکاح باندې ورکړه اے عثمان غنی خفه کېږه ما خدای پاک حکم را لېږلی دی چې د رقیہ بیبي خور به زه تاله په نکاح کې درکوم اسې کومه هستي چې د خدای پاک د هغې د ښځې انتخاب کوي رب ذوالجلال د کمې هستۍ دپاره د خپلې بیبي انتخاب کوي او بیبي مبارک هم د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور مبارکه او هغې نه بعد چې کله وفات شوه ام کلثوم بیبي هم وفات شوه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بله جمله وفرمایله چې دا هم د اورېدو قابله ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لو کان عندي 100 بنت
تموت احد بعد احد تموت واحدة بعد واحدة اخرى. اے عثمان غنی کچره د ما سلورانه وای او بیا ما یو نکاح کې تعالی درکړې وای هغه وفات وای بیا په بل نکاح کې درکول چې هغه وفات شوی بیا بل نکاح کې درکولې وای. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي اے عثمان غنی کله ما سلورانه وای ما به سل په سل عثمان غنی نه په نکاح کې ورکړې وای. اسه دا پیرزوینا د هر چا په هر چا باندې نوي چا معمولی د یو موبایل گیفت پیرزوینا وي چا د یو کور د یو پلاټ پیرزوینا وي چا به د یو مرلی دو مرلو د کور پیرزوینا وي. خو یاد ساتئ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عثمان غنی صاحب باندې دا پیرزوینا وا کچره ما سلورانه وای ټول په ټوله به عثمان غنی صاحب په نکاح کې وای. د دینه لویا پیرزوینا په دنیا کې نشتا. او دا یاد ساتئ علما لیکي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه پورې تر آدم علیہ السلام نه واخله تر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه پورې دا اعزاز چې د یو نبی دو لورانه چې په چا باندې واده آدم علیہ السلام نه واخله تر نبی پاک مبارک زمانه پورې دا اعزاز سوا د عثمان غنی صاحب نه اچھا تم نه دی ملاو. په بنو نوع انسان کې او په بنی آدم کې یو انسان صرف اور صرف داسې دی چې د یو نبی دو لورانه په واده وي او هغه انسان او هغه شخصیت عثمان بن عفان وایي رضی الله تعالی عنه. دا اعزاز دی د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه مبارک د پاره. او دا هغه مبارک کچره د سیرت خبره واغسته شي هغه مبارک د صورت خبره واغسته شي دا هغه مبارک کردار په ټکو ټکو کې یاد کړي شي. یاد ساتي عثمان غنی صاحب داسې بے داغه کردار تیر شوی دی دا هغه مبارک داسې شخصیت تیر شوی دی چې دا هغه مبارک په شخصیت باندې تر اوسه پورې چا ګوته نه ده اوچته کړې. د هغې مبارکو په هستۍ او په عظمت باندې چا اوسه پورې د رد والا لیکل نه دي کړي ځکه چې دا هغه هستي وه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دغه فرمان هر چا ته یاد دی چې که ما سل لورانې وای ما به ټول په ټول عثمان غنی نه په نکاح کې ورکړی وای. دا فرمان کل امت ته پته ده ځکه د دوی مبارکو په حوالې سره هیڅوک هم د الفاظو ضیا نه کوي. غرض مده حاضرینو چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ عظمتونه شان و شوکتونه دا د نیمې ګنټې د بیان نه دي بلکې د دې لپاره کثیر وخت درکار دی. خو زه به دا ووایم چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره د دومره عظمتونو او دا یو خبره هم در سره یاد ساتئ چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم څلور خلفا دي څلور خلیفاګان. دو خلیفاګانو نبی پاک څخه دی او دو خلیفاګان د نبی پاک څخه دي. اسه دا جوړ او دا ربط دا د نزاکت والا ربط دی. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ لا نبی پاک لورانه ورکړې وي نبی پاک څخه دی عثمان غنی سے به زوم دی. حضرت علی شیر خدا لا نبی پاک مبارک خپل لور فاطمه بیبی ورکړې وا نبی پاک څخه دی حضرت علی شیر خدای زوم دی. او اولنی دو خلیفاګان ابو بکر صدیق سے خپل لور عائشہ بیبی نبی پاک ته ورکړې وا نبی پاک زوم دی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه دی. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک هم خپل لور حضرت حفصہ رضی الله تعالی عنها ورکړې و په نکاح کې نبی پاک زوم دی عمر فاروق څخه دی. گویا د څلور واړو خلیفګانو او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مینس کې هغه تعلق دی چې دا تعلق د نبی پاک مبارک د بل چا سره نه و ځکه هغه تعلق باندې د نور اصحابه کرامو ناز دی. نور اصحابه کرام په هغې نسبتونو باندې فخر کوي او چې کم نسبتونه کمو صحابهو ته میلاو دي هغه په دنیا کې هم فخر کوي په قبر کې هم فخر کوي او په آخرت کې هم د فخر خبره ده. غرض مدا چې کله د حج میاشت وه 35 هجری وه نو څه 2000 کسان اختصار عرض کوم 2000 کسان
د حجیانو په لباس کې حج لراغلل او چې کله دغه 2000 فتنګر کسان د حج او د احرام په لباس کې راغلل موقع ورته دا ملاو شوه چې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه مبارک د کور نه محاصره وکړه ګیره یې واچوله عثمان غنی رضی الله تعالی عنه مبارک تقریبا 40 ورځې په خپل کور کې محصور و فتنګرو ته محاصره خوارجو ته محاصره اچولې وه تر دې پورې چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په گیټ باندې چې کوم پیرادار ولاړو هغه د پیرادارم یو ځان له عظمت دی په گیټ باندې چې څوک څوکیداران ولاړو عثمان غنی صاحب هغه حسنین کریمین څوکیدارانو د عثمان غنی صاحب په گیټ باندې چې څوک پیراداران ولاړو هغه امام حسین رضی الله تعالی عنه ولاړو حضرت حسن المجتبی رضی الله تعالی عنه ولاړو او حضرت علی شیر خدا ورته حکم فرمایلی و چې ای بچو لاړ شئ او د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په گیټ باندې پیرادار ودرېږئ تر دې پورې چې 40 ورځې د ډېر لوی مدت نه بعد صحابه کرام بار بار به عثمان غنی صاحب نه راتلل چې قربان تاسو امیر المؤمنین یئ مونږ ته اډر وکړئ چې دغې کسانو سره مونږ مقابله وکړو هغې مبارک ورته فرمایل چې ما د خپل شهادت ما ته ډېر منظور دی د دې نه چې جنگ جګړه شروع شي دې طرف ته هم خلک شهیدان شي هغې طرف ته هم خلک مردار شي ډېره وینه به توی شي او زه دا نه غواړم چې دا ډېره وینه د توی شي د هغې ډېرې وینې په نسبت باندې که زه شهید شم ما پروا نشته دی او حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې کوم یو زړه پورې ارشاد فرمایلی دی ما ورته وفرمایه ای عثمان غنی د ستا خوښه نه ده چې موږ ستا دفاع وکړو عثمان غنی ورته فرمایي ای عبدالله ابن سلام د ما دا خوښه ده زه شهید شم او شهید کېږم به ځکه چې نبی پاک مبارک ما ته په ژوند کې فرمایلی و چې ته به جام شهادت نوش کړې او ای عبدالله ابن سلام دا جمله واورئ عبدالله ابن سلام ته فرمایي عبدالله ابن سلام ما نبی پاک مبارک بیگا خوب کې ولیدو او راته وی فرمایل چې عثمان سباله روز چې تا کومه په خوله باندې روژه ده د دې روژې روژه ماتې به ما سره کوې د دې روژې روژه ماتې به ما سره کوې او ما نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره په خوب کې ختمه کړې ده چې نن روژه ماتې به زه تاسو سره کوم او ما نن د وفات ورځ راغلې ده شهادت ورځ راغلې ده هغه کافران هغه خوارج او هغه بدبخت خلق اٹیک وکړو عثمان غنی رضی الله تعالی عنه قرآن کریم ته ناستو تلاوت فرمایلو او د اولنۍ سپارې اختتامی رکوعات تلاوت فرمایلو چې هغوی حمله وکړه عثمان غنی صاحب په خوله روژه مخامخې ته قرآن پروت دی او د اولنۍ سپارې اختتام دی او چې کله خوارجو حمله وکړه د دوی مبارکو پاکه وینه مبارکه په قرآن په دې آیاتونو باندې پریوته چې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم په دې آیاتونو باندې هغه پاکه وینه په قرآن کریم باندې پریوته چې دا قرآن کریم اوس هم په عجایبګر کې پروت دی عثمان غنی صاحب هغه پاکه وینې مبارکه اوس هم په پرته ده یاد ساتئ دا هغه ورځ وه چې کومه ورځ د 18 ذوالحجې وه نن نه 2 ورځې مخکې چې کومه 18 ذوالحجې تاریخ تیر شو په 18 ذوالحجه باندې عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د دین د پاره د خپل وینې قرباني ورکړه ځکه ما عرض ابتدا د بیان کې وکړو خطاب کې دا عرض وکړو چې په دغې لوی اختر په ورځ باندې که چېرې د قربانیانو د څاروو د قربانیانو ذکر کیږي نو خامخا په دغې مبارکه میاشت کې به د عثمان غنی صاحب د وینو ذکر هم ضرور پکار دی ځکه چې ما او تا په زړه کې څومره مطمئن شو چې کله د څاروو قرباني وکړو بیا به عثمان غنی صاحب د عظمتونو څه حال وي چې هغه د څاروو نه هغه د خپلې وینې قرباني ورکړې وه د دین اسلام دپاره نن که چېرې په کل عالم کې خلک کلمه ګو دي خلق لا اله الا الله وای خلق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای نن ما او تا په مانځه باندې ولاړیو ما او تا جماعتونه آباد دي زما او تا مدرسې آباد دي یاد ساتئ دا اسې نه دي آباد
د دې په شا باندې عثمان غنی صاحب د وینو برکت پروت دی د دې خدمتونو په شا باندې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د وینو رنگینی پرته ده ځکه ما او تانن په سکون په آرام باندې په مزیدار طریقې باندې موږ د پکی لاندې چې کوم منځونه کوو دا اسې امن نه راغلی دا کلمه تر دې پاک و هند پورې اسې نه راغلی دا د وینو په خاطر باندې راغلی ده او په هغې وینو کې چې چا اسلام د پاره وینې ورکړي دي په هغې کې که چېرې د وینو تذکره کېږي د قربانۍ تذکره کېږي هغه د عثمان غني رضی الله تعالی عنه تذکره هم د چا نه کمه نه ده رب ذوالجلال خالق کائنات د موږ ستاسو دا ویلو اورېدل په خپل بارگاه کې قبول و مقبول فرمایي او په دې باندې ما د څومره ثوابونه الله پاک مقدر کړي او تاسو دپاره الله پاک هم ثوابونه لیکلي الله پاک د ټولو ثوابونه عثمان غنی رضی الله تعالی عنه مبارک ته بالخصوص او بالعموم جمله اصحاب کرام او اهل بیت او تمام انبیاء کرام ته پوره ثوابونه او خپلوانو ته پوره ثوابونه ورسول کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين دعاو چې رب کریمه ډېر د پاکو خلکو ذکر او د شهادت ذکر وشو رب کریمه هغوی درجات بلند فرمای د هغوی د وینو د شهادت په خاطر باندې خدای پاک موږ هم د دین د پاره د خپل رضا د پاره مرګ د شهادت نصیب فرمای رب کریم د دین اسلام سربلندی د پاره الله پاک موږ د خدمتونو توفیق نصیب فرمای رب کریم جمله دعاګانو الله زموږ شرف قبولیت ور نصیب کا حاضر جمع کې سو بیماران دي قرضداران دي تکلیفونو کې دي مشکلاتو کې دي رب کریم د ټولو مسلمانو ستونزې ختم فرمای رب کریم د دواړو جهانو خوشاله زموږ نصیب فرمای او سو غالبا وفات شوی دی 2 بجې به د مانځنه بعد به لاندې جنازه وي هغوی ته هم دعا وکړئ او دارنګه جمله صاحبانو ته مشران ته دعا چې رب کریمه د ټولو مغفرت نصیب فرمای زمونږ استاد زمونږ مشر زمونږ شیخ په 13 ورځ باندې د ډاګ اسماعیل خیل شریف پیر سے مبارک رحمت الله علیه وفات شو هغې تم په خصوصیت سره دعا او چې رب کریمه د هغوی درجات بلند فرمای د هغوی فیضان او برکت په موږ باندې جاری و ساری وساتي زمونږ څومره صاحبان مرشد پاک رحمت الله علیه مشر صاحب زمونږ ستاسو والدین زمونږ ستاسو استادان شهدای کرام څوک هم وفات شوي رب کریمه د هغوی په قبرونو باندې د انوار و باران فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین